ټولو ژورنالستانو عزیزانو ته ښه راغلاست وایو. خدای مو راوله هر کله راسي. همداسې زموږ د ادارې کارمندانو دوستانو ته نن بیا یو ځل څه باس لرو چې ستا سره به شریکو انشاءالله. همیشه موږ کوشش کړی دی چې د خپلو مطبوعاتو سره د کرکټ د پرمختګ هر هغه برنامه چې د افغانستان د کرکټ په خیر وي او د دې مظلوم ملت د خوشحالۍ دپاره وي د مطبوعاتو په اختیار کې مو کړی. نو نن هم یو ځل بیا تاسو سره یو خبري ناسته لرو چې په هغه کې څه تغییر و تبدیل دی او څلور کسه نوي د بورډ اعضا چې زموږ په پیشنهاد د افغانستان ریاست جمهوري مقام ته تللې وه. تېره ورځ د جلالتمآب جمهور رئیس د خوا څخه منظوري راغلې ده چې د دې سره د افغانستان د کرکټ بورډ د بورډ اعضام مکمل شوه. نو انشاءالله ډېر ژر به یو ایجهم هم راغوښتل کېږي. هغه کارونه چې په پینډینګ کې پاته دي یا معطله وه، بعضې پالیسیانې دي، زموږ د بودجې مسایل دي، هغه به هم ډېر ژر انشاءالله حل شي. او نور به هم کوشش دا کوو چې څنګه کولی شو چې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ دپاره هم په کورني کرکټ کې او هم په بینالمللي کرکټ کې هغه څه وکړو چې هم د هېوادوالو توقع ده او هم په نړیواله سطح ورته انتظار ده انشاءالله. نو په لومړي قدم کې به موږ دغه د بورډ اعضا تاسو ته معرفي کړو او د هغه نه وروسته به دغه نورو تغیراتو سره وغږېږو. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې نه مخکې زموږ سره څلور کسه د بورډ اعضا چې د دې بورډ نه وتلي وه یا اخراج شوي وه، په هغه کې حکمت خلیل کرزی و چې مخکینی زموږ سره د بورډ ممبر و، اکلیل حکیمي چې پخوانی وزیر د مالیې و، سید سعادت نادري چې وزیر د ښارسازۍ و، او ورسره احمد شاه سنگدل دنیا پوهنتون رئیس و. دا زموږ سره مخکینی بورډ ممبران. د دوی په ځای باندې نوي بورډ ممبران چې معرفي شوي دي: نور ګلالۍ صافي سناتوره، او ورسره احمد جواد پیکار وزیر د ښارسازۍ، ضیاءالحق امرخیل د ولسمشر ستر سلاکار، او ورسره شکرالله عتیق مشل د افغانستان سفیر په پاکستان کې. دا نوي د بورډ اعضا دي معرفي شوي دي. دومه زموږ د غوراوي پړاو کمیټه وه. د دې نه مخکې زموږ سره دولت خان احمدزی او پاچا حسین، پاچا حسین هغه څوک و چې د دې نه مخکې زموږ سره په کورني کرکټ کې ډېر کار کړی. واقعا هم ټولو خلکو ته معلومه وه د ملي لوبډلې لوبغاړی پاتې سوی و. په داخلو کې زموږ سره د غوراوي پړاو کمیټه کې هم راغی. نن موږ د ښاغلي دولت خان احمدزي په ځای باندې دوه کسه معرفي کوو چې یو خارجي دی انډیمول چې هغه د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې سره هم پاتې شوی د روزونکي په صفت باندې، او ورسره مجاهد زدران. دغه دواړه به د افغانستان د کرکټ بورډ خصوصا د ملي ټیم او د الف لوبډلې انتخاب د دوی سره وي. او دوم تغییر چې راغلی دی نظیمجار عبدالرحیمزی چې د دې نه مخکې زموږ سره ګیم ډیولپمنټ کې و، اوس به د افغانستان د میډیا څانګې یعنې د میډیا منیجر په توګه اعلانو. دته دې هم مبارک وي. او دریم تغییر چې موږ کوشش د دې کاوه چې واقعا هم همیشه د افغانستان په هغه مهمو مسؤلیتونو کې داسې څوک راسي چې هغه د افغانستان د کرکټ د پرمختګ دپاره د خیر باعث وګرځېږي. نو انشاءالله العزیز کوشش مو هم دا دی زموږ د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست پوست چې
تر دې وخته پورې زموږ سره اسدالله خان و چې موږ تاسې سره ژمنه کړې وه چې دی به د نړیوال جام تر اخره پورې زموږ سره دغه پوسټ باندې کار کوي، البته د سرپرست په توګه. نو چې څنګه نړیوال جام ختمیږي زموږ د EGM سره به سم د افغانستان د کرکټ بورډ یو خاص کمیټه په دې باندې کار کوي. البته دا پوسټ اعلان ته نه ځي، څو سیویانې به راجمع کېږي چې واجب د شرایطو وي، هغه به بورډ ممبرانو ته د عمومي رئیس د خوا څخه پیشنهاد کېږي، په هغو کې چې بیا کم کسان شارټ لیست کېږي، فاینل 2 کسه دوباره به هم د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس د هغه منظوري ورکوي د اجرایي ریاست لپاره. خو البته دا به هغه کسان وي چې د افغانستان د کرکټ د اساسنامې مطابق او د شرایطو مطابق دوی و دغه پوسټ واجب د شرایطو وي، هغه به شارټ لیست کېږي. څلورمه د افغانستان د پریمیر لیګ دپاره چې په سږ کال اکتوبر میاشت کې به موږ کوشش کوو چې دایر کړو، د هغه دپاره هم یو ځانګړې کمیټې ټاکل سوې ده چې هغه به هم انشاءالله د نن نه خپل کار پیل کړي، چې د هغه په راس کې دی شاهد الکوزی چې زموږ سره د دې نه مخکې ډېر وخت په کرکټ کې تېر کړی، زموږ فاینانس منیجر و، او ورسره عتیق عباس چې اوس فعلا زموږ فاینانس منیجر دی، او منهاج، او ورسره دریس صاحب. دا هغه کسان دي چې د افغانستان پریمیر لیګ به دوی دغه کمیټه په خپل وخت باندې کار شروع کړي چې موږ څنګه وتوانېږو چې په خپل وخت باندې افغانستان پریمیر لیګ یو ځل بیا هم په ښه شاندارو مراسمو باندې پیل کړو، او هغه لوبغاړو چې په کورني کرکټ کې ښه ځلېدلي دي او زموږ سره په ملي لوبډله کې هم قرار لري چې په دغه لیګ کې یو ځل بیا هم ښه ولوبېږي. نو کوشش هم دا دی چې سږ کال یو ښه شفاف او په خپلو پښو ولاړ لیګ وکړو، او د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې ټول مسؤلیت د افغانستان د کرکټ بورډ سره ورسره وي، د هغه ډونرانو سره یا پانګوالو سره چې تیر لیګ یې زموږ سره کړی دی. انشاءالله په 15 تاریخ به په اماراتو کې میټینګ وي، په هماغه وخت کې به انشاءالله فیصله هم کېږي چې په کوم وخت باندې پلیر اکشن ته ځو. ډېره مننه، تاسو ته کور مودم. دولت خان کس کو سوال نہ رہے قربانی پام تجھے دا سلیکشن کارڈ